أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورة توبہ 118 نمبر آیت. په دې 118 نمبر آیت کې د هغه مؤمنانو ذکر دی چې د ځینې سستۍ په وجه باندې تبوک په جنګ کې سوان اخیستله. دا وعلى الثلاثة الذين خلفوا در لقد تاب الله على النبي والمهاجرين هغې لاندې دی. نو مطلب دا ده چې الله تعالی څنګه احسان په نبي علیه السلام باندې کړی و، په مهاجرینو انصارو باندې کړی و، دغه شان ده کې الله تعالی خپل رحم په هغه دریو کسانو باندې هم وکړو چې کوم کسان توبې قبلېدو نه وروسته شوي قبول شوي نه وو، نو باقي خپل رحم وکړو توبې قبوله شو. دا مطلب یې شو. نو الله تعالی وایي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، او الله تعالی مهرباني کړې وه په هغه دریو کسانو باندې هم خلفو چې هغه وروسته شوي وو د توبې قبلېدو نه. دا درې کسان چې کوم دي نو دا یو نوم هلال ابن امیه دی، دویم کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنهم دی، او دریم مراره دی. نو دا درې صحابه کرام داسې دي چې د دې توبه وروسته شوه، 50 ورځو نه وروسته قبوله شوه. الله تعالی وایي حتی اذا ضاقت عليهم الارض، تر دې حده پورې چې تنګه شوه په دې باندې ځمکه بما رحبت سره د پراخۍ نه ځمکه په دې باندې تنګه شوه. توبې د قبلېدلو په دوران کې چې دومره ورځ ایساره شوله نو په دې باندې ځمکه سره د پراخۍ نه چې دا څومره پراخه ده په دې باندې تنګه وه. وضاقت عليهم انفسهم، او تنګ شو په دې باندې خپل ځانونه، یعنی بیخي ژوند مشکل شو. وظنوا، او دوی ګمان وکړو الله ملجأ من الله، چې نشته ځای د پټېدلو د الله نه الا الیه مګر دغه الله طرف ته دی. یعنی الله تعالی ته چې څو پورې موږ خپل توجه نه برابر کړي، الله معاف کړي نه یو، د الله نه د پټېدو ځای بل نشته. ثم تاب عليهم، بیا توبه قبوله کړه د دوی، لیتوبوا، دې لپاره چې دوی توجه وکړي یا کلک پاتې شي الله تعالی طرف ته. ان الله هو التواب الرحیم، یقینا الله تعالی توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. دغه دریو کسانو هلال، کعب او مراره رضی الله تعالی عنهما د توبې د قبلېدلو باس دي، او په هغې چې د الله تعالی کوم احسان شوی د توبې د قبلېدو د هغې ذکر دی. د دې صحابه کرام باره کې د دوی د دې واقعي تفصیلي احوال چې کوم دی نو حدیث د ابن کعب کې د هغې نه معلومیږي. د مسند احمد او دغه شان کې تفسیر مظهري، مستدرک حاکم او مختلف احادیثو کتابونو هم دا واقعه په تفصیل سره نقل کړل چې کوم کعب ابن مالک رضی الله عنه ته منسوب ده، او باقي کې د دریو کسانو تفسیری احوال چې د جهاد نه څنګه پاتې شي په دوی باندې بیا ستیر. نو هغه کې کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي کوم چې تفسیری مزاری هم نقل کړي د په تفسیر سره، وایي زه داسې وم چې د دې نه مخکې به ټولو جنګونو کې ما حصه اخیستې وه، او بیعت عقبه چې کوم اخرنۍ بیعت ته مخکې شوی دی د هغې بحث من کړی دی، د هجرت نه لږ وړاندې د اسلام او د مسلمانانو سره د مرستې چې کوم بیعت اخرنۍ بیعت د مینا په میدان کې شوی و، وایي په هغې کې زه حاضر وم، او د هغې ډېر شرافت دی، ما ته دغه فضیلت حاصل و، او زه په دې باندې ډېر خوشحاله هم وم، اگر چې دې واقعي شهرت نه لارو لیکن زه به ډېر مطمئن وم. ما په ټولو جنګونو کې حصه واخیستله، البته د بدر په جنګ کې زه شریک نه شوم، په دې وجه باندې شریک نه شوم چې بدر په جنګ کې اعلان عام نه و چې هر سړی دې راوځي، دا اعلان پکې نه و. دویمه دا ده چې د بدر په جنګ کې چې کوم کسان نه وتلي نبي علیه السلام هغې ملامت هم نه کړه چې ولې نه یې تلي، ځکه چې واقعه ظاهره وه چې خاص کسانو ته یې آواز وکړو چې کوم فی الحال موجود یې راځئ، څوک چې فی الحال تیار نه دي نو خیر دی نه دي راځي، خبره دومره ضروري نه ده. نو بیا وروسته څوک یې ملامت هم نه کړل، نو دې جنګ کې هم حاضر نه شو. د دې نه وروسته چې کوم دی ټولو جنګونو کې مې حصه واخیستله، خو چې کله تبوک جنګ راورسېده نو دا داسې ورځې وي چې په دې ټیم کې زه مالي لحاظ باندې ډېر ښه برابر وم، وایي چېرته به ژوند کې زما سره 2 سورلۍ نه وي برابر شوي، خو په دې وخت کې زما سره سورلۍ اسونه هم 2 راسره وو،
کپڑے مې ښه صحیح لرلې هر سره سره ټیک ټاک او پیسې را سره دې ټیم کې خډيري وي دا وې زما جون کې ولنې زر دومره مالدار شوی وم لیکن چې کله د جهاد خبره وشوله وای نور جنگونه به داسې کېدل چې نبی علیه السلام به کله د جهاد اراده وکړله نو زه به نه ښودو چې دې ځګن باندې به زموږ حمله وي داسې به نه ویل دومره به وویل چې د جنګ دپاره ځان تیار کړي خلکو به تیارې ونیو چې بیا به دا جنگ به د مغرب طرف ته و نو دوی به مشرق طرف ته روان شو سزګینه پورې پاسره مشرق طرف ته لاړل دغې نه به راتاو شو مغرب ته به لاړل که شمال ته بل جنګ و دوی به جنوب طرف ته روان شو او دا کار به دې دپاره کوو چې مدینه منوره کې کم د کافرانو مخبرین او پټې رابطې او جاسوسان دي چې هغه کافرانو ته کله اطلاع ورکوي نو اطلاع به نشي ورکولی اطلاع به غلطه ورکړي چې به بل طرف باندې تللي هلته به هغوی نه خبرې حمله وپرې وشي نبي علیه السلام به دا هم ویل چې په جهاد کې دا نمونه طریقه کول جایز دي دا نمونه دوکه د کافرانو سره دا جایز ده دې کې څه قباحت نشته دی البته وعده چې ورسره کله وشي احد معاهدې نو په هغې کې خلاف ورزي کول ګناه ده خو دا احد معاهده نه ده د ظاهري شکل بدلول دي بس دومره ده نو په دې موقع باندې نبي علیه السلام عام اعلان وکړو جنګ په تبوک کې تبوک ته ځو کافران به دومره مقدار باندې دي هغې دپاره ځان تیار کړي او دغه طریقې هم ونه کړله چې مخالف سټ باندې روان چې داسې ونه کړه وایي د دې نه مخکې چې کوم دی نو چې کله به جهاد دپاره مجاهدین تلل نبی علیه السلام به د هغې یو لیست تیار کړو چې دومره کسان زموږ سره جمع شو دا به راسره ځي نو چې څوک به پاتې شو نبي علیه السلام ته به ښکاره پته هم لګېده چې دی پاتې شو او چې کوم به ډېر منافق هم و خو د یرې د لاسه به یې هلته په لیست کې ځان لیکلی و او په جنګ کې به حاضر هم شو جنګ له به لا مړو اګر چې دا به منافق و خو وایي د تبوک جنګ داسې و چې په دې کې لیست تیار نه شو نو منافقین ترې پټېدلو موقع هم ډېر اسانه و او د خلکو خیال دا و چې کنه بده کې هم د بدر د جنگ په شان ده کې حاضری بیخي ضروری نه ده چې هر سړی د حاضر شي دا ضروری غنی نه ده ځکه چې لیست تیار نشو وای زما خپل اراده ده چې واجب به خامخا جنگ ته ځم مخکې نه اعلان شي او تیاری ونیسئ وای زه به سحر ووتلم او بیا به رالم خو ما به هېڅ شی تیار نه کړو وړکه مې نیولې وه تیاری کړو خو تیاری به رانه ونه شو سستي به رانه وشوله سبا له ورځو بیا داسې تیاره شوله تر دې حده پورې د جمرات په ورځ باندې مسلمانان مجاهدین د مدینې منورې نه روان شو د نبي علیه السلام په سرپرستۍ کې ما بیا هم تیاری نه دی کړی نو زړه کې مې داسې راغله چې داسې کومه چې دوی به روان شي دا خو قافله را به قلاره باندې به ځي زه به لږ وروسته روان شم په لاره باندې به ورسوم خو داسې مې ونه کړه هغه هم رانه پاتې شوله تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام ته په لاره کې زه ور یاد هم نه شوم نور کله به زه یادولم په هره موقع کې زما سره به ډېر محبت و خو په دې لاره کې ته زه ور یاد هم نه شوم چې زما تپوس یې کړی وې او چا راسره رابطه نیولې وې چې ته پاتې شوی نبي علیه السلام دې یادوي تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام تبوک ته ورسېد هلته چې ورسېده نو چې کله محفل کې کېناسته نو تپوس یې وکړه چې کعب ابن مالک رضی الله عنه په نظر نه راځي یو کس ورته وویل چې هغه ډېر مالداره شوی دی د بنو سلمه قبیلې یو کس او هغه ښایسته کپړې پیدا کړلې او بس هغې ته په کتلو کې په وخت تېروي او اوس جنګونو ته یې فکر نه نو دغه ټیم کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه پاسېد او ورته یې وویل چې دا خبره مه کوه دا خبره دې غلطه ده هغه سوچه مجاهد دی صحیح مسلمان دی لیکن اسې به تیسه طریقه به پاتې شوی موږ ته احوال نه دی معلوم لیکن ستا اعتراض غلط ته چې ګنې په دنیا کې مصرف دی او نه راځي دا خبره نه ده وایي له دې مباحثې نه بعد نبي علیه السلام خاموش دوی په تبوک کې د کافرانو خلاف 50 ورځې انتظار کړی و صحابه کرامو او 50 ورځې کفار حاضر نشو او معلومات وشو نو کفار خپل خبره بیرته اخیستې وه د جنګ حوصله ختمه شوه و چې کله بیرته دوی را روان شو نو کعب ابن مالک رضی الله عنه وایي چې ما ډېر ځان ملامت او چې غلط کار مې کړی دی په ټولو ځګنې کې ورسره شریک یم او دا اهم جنګ کې زه شریک نشوم زه به نبي علیه السلام ته به کم سترګو باندې مخامخ کېږم وایي نبي علیه السلام چې کله راغی د نبي علیه السلام طریقه دا وه چې د سفر نه به راته نو ساخ ټین کې به کور ته راته سفر ورس طریقه باندې شروع کاو چې ساخ ټین کې به کور ته را رسېدو کلي ته به را رسېدو کلي ته به راورسېدو نو اول به جماعت ته لاړ جماعت کې به 2 رکعته لمونځ وکړو د هغې نه بعد به د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته لاړو چې دا یې لور وه د هغې نه بعد بیا د ټولو خپل کم کورونه چې وو کومې بیبیانې وي د هغې کورونو ته به ورغې د هغې احوال به یې معلوم کړل بیا مسجد نبي ته راغی نو وایي په دغه طریقه باندې چې کله دی د تبوک نه راغی نو ډایرکټ مسجد نبي کې داخل شو هلته 2 رکعته لمونځ وکړ نو موږ ځان ورساو چې موږ ورغلو نو منافقین ترې مخکې نه تاب شوي دي کوم چې سوچه منافقین موږ ترې مخکې نه معلوم او نبي علیه السلام ته یې ډېر قسمونه ورته وخوړل او چراکیان یې ورته وکړې زموږ داسې روسي وزرونه وو او ښه مړه غوښتله خو بس در نه رلېده بس نبي علیه السلام بس ورته سر وخځاو چې ټیک کېدای شي تاسې به وزر و بس په ظاهر باندې وله خبره دغه کړله چې ټیک دی تاسو څنګه وایي کېدای شي همداسې او دعاګانې وله وغوښتله چې که تاسو عذر و مجبوري و جهاد کې مستند دغسې الله معاف کړه بخښنه به یې ور وغوښتله دعا به یې ورله وکړله بیا به رخصت شو
کعب ابن مالک وایي چې ما په خپله باندې سوچ کاوه چې زه هم څه دروغ وایم د مخکې نه مې بړکې نیولې وه او وایي زه به جنګونو کې او په خبرو جوړولو کې به ډېر مهارت هم ما لرو نو خیال مې دا و چې خبره ورله جوړوم چې ځان ترې خلاص کړم خو چې نبي علیه السلام باندې مې سترګې ولګېدې دومره هیبت را باندې راغی چې غار سره نه ګډوډ شو ټولې خبرې رانه ورانې شوې نو وایي په دې ټایم کې نبي علیه السلام ما ته اشاره وکړله زه ورنږدې شوم ما چې کله سلام وکړ نو کعب ابن مالک وایي چې نبي علیه السلام داسې په ناشنا انداز باندې خندا مسکی شو لکه سله چې کله یو کس ویني خوښ یې نه او د خفګان کمه مسکای وي دا شان مسکای وکړي او ځینې روایاتو کې دي چې مخ یې واړه کعب ابن مالک وایي ما ورته وویل چې زه منافق نه یم د اسلام په هېڅ حکم کې زما شک نشته دی هېڅ یو حکم مې بدل کړی نه دی لیکن بس سستي مې کړله او جهاد ته نه یم تللی نبی علیه السلام باندې تپوس وکړه چې آیا تا سره د جهاد سورلي وه تا خو سورلي پیدا کړې وه ما ورته وویل چې د الله پیغمبره هر څه راسره و هېڅ څه مجبوري مې نه وه هېڅ جایز شرعي عذر مې نه و خو سستي مې کړې درغلی نه یم او ټیک کار مې نه دی کړی نبی علیه السلام ستا روح عذاب چې صحیح دا خبره دې صحیح وکړه چې عذر دې نه و پاتې شوی دا خبره دې ټیک ده دروغ دې ونه ویل کعب بن مالک وایي ما ورته وویل چې که د دنیا یو غټ بادشاه سره مخامخ شوی وي هم دومره چالاکي مې پې کړې وي چې هغه مې ستا ورخطا کړی وي او خپل عذر مې پې منلی وي لیکن ستا مخې ته داسې نشم کولی ځکه ته د الله پیغمبر یې تا ته به د الله تعالی د وحي په ذریعه باندې بیا خبر درکړي او اگر که فلحال ته راضي هم شي خوشحاله هم شي لیکن وروسته به تم خپې الله به هم ناراضه او ما ته به مشکلات وي نو تا ته ګورې دروغ نشم ویلی نبي علیه السلام وایي ما ته وویل چې زه لاړ شه خپل کور ته دې ځګې نه لاړ شه او ګورو چې الله تعالی صاحب راکې څه حکم را لېږي چې هغسې انتظار به کوو نو وایي زه یې کور ته ولېږم زه چې کله په لاره باندې روان شو د بنو سلمه قبیلې خلک راپسې شو او ما ته یې وویل چې ډېر غلط کار دی وکړو تا ورته صفا وویل چې زما هېڅ عذر هم شرعي نه و او دنیا خلک راغی دروغ یې ورته وویل بانې ورته وکړې ځان اخلاص کړو او هغه تا ته یې وویل چې ځه اوس د الله تعالی د حکم انتظار کوه او دومره سخت الفاظ یې درته وویلو تا ټیک کار ونه کړو او زه یې ملامتولم او راپسې او بیا دا خبره کوله چې خبره دې سمه ونه کړه غلط شوي خطا شوي کعب ابن مالک وایي ما په یو ډکې سره ولاړه شوله چې یاره بېرته پسې ورځم او نبي علیه السلام ته وایم چې زما عذر وخواسې ته ما نه وویلې او اوس یې ته وایم بهانه ورته کوم خو چې لږ ودرېدم بیا مې ځان ملامت کړ چې نه جهاد ته نه یې تللی هغه د یوه ګناه ده اوس دروغ ورته وایي دا د بله ګناه ده د یوې ګناه نه دوه ګناه نشم جوړولی پرېږده چې صحیح هغه به او روان شو و چې کله کور ته رالم نو خلک راپسې کور ته هم راغی او ما ته یې ویل چې دا خبره دې واپس واخله دا خبره دې غلطه کړله ما ورته وویل چې دا خبره پرېږده وایي خو دا راته ووایي چې زما شان د ګریسي کسان نور شته که نشته دی چې جهاد ته هم نه تلي منافقین هم نه او رښتیا هم ویلي نو ویل چې او ستا په شان دوه کسان نور دي نو یو یې د هلال ابن امیه راوښودو او یو یې د مراره ابن ربیعه راوښودو چې دا کسان هم نه تلي جهاد ته او صفای ورته ویلي صفای خبره یې کړله چې زموږ وزر نه و بس سستي هم کړله پاتې شوي سستی د وجې نه ویل چې ما سوچ وکړه چې دا دواړه صحابه کرام د بدري صحابه دي او د بدر صحابه کرام داسې دي چې هغې ډېر فضایل لري نبي علیه السلام هغې باره کې وایي چې دوی الله تعالی بخلي د جنتي خلک دي نو چې اوس دا کسان زما سره بدري صحابه کرام په لویو صحابه کرامو کې راسره دي نو چې دې دپاره څه حکم راځي هغه حکم د زما دپاره هم شي نو او ما هم دغه صحابه کرامو تابعداري وکړله د هغې تقلید مې وکړه چې یاره رښتیا مې وویل چې بس زما کار به انشاءالله غلط نه وي ټیک کار به وي وایي لکه تسلي مې وشوه کور کېناسته په دې کې خبر راغی د نبي علیه السلام طرف نه پیغام راغی مسلمانانو ته حکم شوی و چې ټول خلک ورسره خبرې باندې کوي موږ سره مسلمانانو خبرې باندې کوي موږ چې کوم ځای ته تللو سلام به هم کوو چا به جواب نه راکړه چا نه چې تپوس کوو هېڅ ته جواب به یې نه راکړه وایي زموږ صحابه کرامو سره ډېره مینه وه لیکن مینه په خپل ځای باندې وه خو چا به راسره خبرې نه کولې وایي د خلکو د بایکاټ په وجه باندې به موږ باندې دنیا راتنګه شو سخت خفه شو وایي دې کې دا کعب ابن مالک وایي زما وایي د تره زوی دی قتاده رضی الله عنه چې زما ډېر کلک دوست مې هم و مخکې نه او دا مسلمان و صحابي و ډېر لوی عظمت یې لارو شرافت یې لارو په صحابه کرامو کې وایي دا د یو باغ یې و باغ ته پسې زه لاړم او دیوال د دې باغ نه تاو زه پر دیوال باندې ورچور شم ور واوښتم او ده باندې مې سلام واچو او ده زما سلام نه اخیست ما ورته وویل چې ای قتاده زما ستا خو مخکې نه دوستانه ته ما پېژنې زه مسلمان یم زه منافق نه یم زه د نبي علیه السلام سره مینه لرم تاسو زما سره د بایکاټ ولې کوئ او خبرې ولې نه کوئ نو هغه صرف او دا خبره ورته وایي ما 3 څلور ځل وکړه هغه ما ته دومره خالي وویل چې یاره بس الله او رسول ښه پوهېږي او زه دې کې څه نشم ویلی وایي دې خبرې سره مې دا زه راوچت شو د خفګان نه په دیوال باندې بېرته راوښتلم کور ته رالم چې وایي کله زما صلیخ ورځې پوره شولې په کور کې په دغه بایکاټ کې نبي علیه السلام محبل ته به هم تلم چا به راڅخه خبرې نه کولې مونځ به مې کوه او چا به راڅخه خبرې نه کولې وایي چې کله به زه په منظر باندې ودرېدلم
نو سترګې به دې ګوټ کړه نبي علیه السلام سیکا او جماعت ته توجه راکړي که نه راکړي نو وایي کله چې ما نبي علیه السلام ته وکتل نه بل طرف ته وکتل چې کله به ته ما نه کاته نو غلی بیا ما ته کاته نو داسې وخت تېرېدو سولې خو راته چې کله پوره شولې د هغې نه وروسته خبر راغی چې د دوی کمې بیبیانې چې دي هغه دې هم بایکاټ وکړي کور کې به څه خبرې نه کوي او دوی سره به هېڅ لین دین د کور نه ساتي بایکاټ وایي دا خبره به زما د دوه ملګرو ته مخکې رارسېدلې وه ما ته وروسته راورسېدله نو په دې کې د هلال ابن امیه چې کوم دی دا ډېر ضعیفه سړی و او د سترګو نظر یې ختم شوی و د ژړا او د خفګان د لاسه نو وایي د دې زنانه لاړه او نبي علیه السلام به خدمت کې درخواست وکړ چې زما خاوند انتهایي ضعیف شوی دی سترګو باندې معذوره شوی دی او د خدمت یې هېڅ څوک هم نشته زما نه بغیر د خدمت څوک شته نه که زه خدمت کوم نو دې کې به څه قباحت خو نه وي نبي علیه السلام ورته وویل خدمت یې کوه خو خبرې ورسره مه کوه نو دا زنانه بیا واپس راغله د خدمت پې کوه وایي ما پسې خلک راغی چې ته لاړ شه دروغ ورته ووایه یا خپله زنانه ولېږه چې ستا دپاره سفارش وکړي چې زه به خدمت کوم کېدای شي که تا له اجازت درکړي ما وویل چې دا کار نشم کولی هغه ضعیفه دی زه ضعیفه نه یم ما خپلې زنانه ته وویل چې د پلار کله لاړه شه هلته اوسېږه تر څو پورې چې د الله تعالی طرف څخه پیغام راغی جو بس هغه پیغام به او زما سره مه اوسېږه ځکه چې د الله حکم دی جو بس ځه نو وایي دا لاړه د پلار د دې نه وروسته وایي زه د دې واقعې نه بعد چې کله زنانه هم رانه لاړلې موږ وایي داسې تنګ وو داسې خفه وو چې په ژوند باندې سخت پښېمانه وو دا دنیا موږ ته بدله ښکارېدله دا دنیا موږ ته هغه شان نه ښکارېده څنګه چې وړاندې وه دا باغونه دغه ملګري دا مسلمانان انسانان په دې ټول د انداز موږ ته بدل ښکارېدو په دې کې زه یو ورځ د مدني بازار ته رالم چې کله بازار ته رالم یو سړی مې ولیدو د شام نه راغلی دی او د غلې مالې راوړې دي د خوراکي سامان مدینه منوره کې خرڅوي او په تیز تیز باندې نارې وهي چې کعب ابن مالک څوک دی خلکو ته زه وروښودم زما طرف ته اشاره وکړه چې دغه دی زما څخه خبرې نه کولې چې کس ته نارې وایي ځکه چې پابندي وه نو یو کس زما طرف ته راغی ما ته یې وویل چې کعب ابن مالک ته یې ما ورته ویل چې وایي چې د غسان بادشاه تعالی یو خط رالیږلی دی ته یې وګوره ستا لپاره څه پیغام دی ما چې د خط واخیستم د ریخمو کپړه باندې یو خط لیک دی او په خط کې داسې لیکلي دی چې تا سره خپلو ملګرو نبي علیه السلام ډېره بېوفایي وکړه ته یوازې پرېښلې او ته چې نو د الله تعالی د ذلت دپاره او د هلاکت دپاره نه یې پیدا کړی ته خو یو چت انسان یې که ته غواړې چې زموږ امداد حاصل کړي نو زموږ طرف ته راشه او دغه ځګي نه پرېږده کعب ابن مالک وایي دا خبره چې دا خط چې مې ولیدو وایي د غصې او د خفګان حد مې تمام شو چې یاره زه دې لیول ته راورسېدم چې کافران هم رانه تمه وشوه اوس هغې نه پسې خطونه رالېږل شروع کړو او ځان طرف ته مې اړوي نو دا زما دپاره ډېر د خفګان سبب جوړ شو دغه بازار کې وایي یو ځای کې دوکان او تنور پکې لګېدلی و دغه تنور ته مې خط کته ور واچاو چې زه دومره بې ایمانه خو نه یم که بایکاټ هم راسره ملګرو کړی دی نبي علیه السلام کړی دی نو بیا مې ایمان خو لرم پیغمبر خو مې دی صحابه کرام خو مې ملګري دي هغه ویلي زما سره خبرې نه کوي زما خو سره مینه ده خو د کافرانو سره ملګرتیا نشم کولی د هغوی لارې نشم اختیارولی وایي دا خط مالته وسېځو د دې نه وروسته کور ته رالم په 50مه شپه باندې چې کله شپه 3 حصه تېره شوې ده او 2 حصې پاتې ده نو نبی علیه السلام ته وحی وشول او دا آیتونه نازل شو چې دا صحابه کرام معاف شو د نبی علیه السلام یو بیبي نبی علیه السلام خدمت کې درخواست وکړو چې کعب ابن مالک ته پیغام ویسئ چې هغه ته معاف شوی هغه خو ډېر خفه دي د اوسه پورې به جړلي اوښکې بهیږي نو اطلاع ورکړه نبی علیه السلام ورته ویل چې نه اوس نه که اوس هم اطلاع ورکړه د غونډ خلک به دې کور ته ورمنډي کړي او ټوله شپه به شوګیر شي خوب به ورک شي او دا بس یو تکلیف او زحمت جوړ شي ولې اوس د خبر مه کوئ سحر منځله چې نبی علیه السلام لاړ او سلام یې وګرځاو سحر منځه نه نو بس صحابه کرامو ته یې وویل چې بېګاره دغه 3 کسان توبه قبوله شوې ده او لهذا دغه صحابه کرامو ته اطلاع ورکړه چې تاسو معاف شو کعب ابن مالک وایي د منځه نه بعد زه په خپله کوټه باندې ناست وم چې د غره طرف نه مې یو اواز واورېدو تیز اواز مې واورېدو چې ای کعب ابن مالک ته معاف شوي مبارک شه وایي ما د اواز ته غوږ کېښودو نو اواز څو بیرې وشو ما واورېدو په دې کې ګڼ کسان مې کور ته هم رالو پاسونو باندې راورسېدو خو ما اواز د غر نه مخکې اورېدلی و ډېر څه خوشحاله شوم د مصنف ابن ابي شیبه روایت داسې دی چې په دې کې نبی علیه السلام چې کله خبره وکړه نو 2 کسانو منډې کړي د وزیر اورولو دپاره نو یو کس داسې و چې په منډه کې ډېر تیز و تکړه و نو هغه وړاندې شو او دا بل کس شاته پاتې شو د منډه صحیح نه شو والی مضبوطه منډه نو چې کم کس منډه نه شو والی نو دا کس غر سر ته و خو دغه ځګې نه چغې کړې او د کوم چې منډه والی شو دا پسې کور ته ورغی په نورو روایاتو کې دی چې دغه 2 کسان چې کم تلي په منډه باندې نو یو عمر فاروق رضی الله عنه او دویم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غر نه چې आवाज کړي دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه
کعب ابن مالک وایي دینه بعد زه مدینې منورې ته روان شوم. ډېر خلک مې کور ته روان وو مبارکۍ دپاره، خو زه روان شوم مدینې منورې ته د نبي علیه السلام ملاقات دپاره. نو مسجد نبي ته چې زه کله ورغلم نبي علیه السلام خلک ته وناست. ما چې کله سلام وکړ طلحه رضی الله عنه راپاڅېدو، زما سره لاس میلاو کو او ما ته یې وویل چې مبارک چې ستا توبه قبوله شوې ده، الله معاف کړی. و دی وایي چې زه د مرګ د وخته پورې د طلحه رضی الله عنه دغه چې کوم دی دغه مصافحه او دغه خبر دا وایي زه یېرولی نه شم، دغه ښېګړې به یېرولی نه شم، دا راته یاد دي. او د دې نه بعد چې کوم دی نو مسلمانانو سره زما رویه بېرته بحال شوله، هغوی زما سره ډېره همدردي شروع کړله او بس توبه قبوله شوه. د دې واقعي دا لنډه خلاصه واقعه وه کوم چې تفسیر مزاري نقل کړې ده، لنډ حاصلې دي. نو په دې کې یو څو مسایل د دې واقعي نه ډېر شرعي مسایل هم معلومیږي، فقهي مسایل. یو مسله دا ده چې خپلو ملګرو ته د مبارکۍ دپاره تلل دا مسنون عمل، شرعي عمل. لکه څنګه چې د کعب ابن مالک رضی الله عنه طرف ته کسانو منډې کړې مبارکي ورته ویله، دا شرعاً ثابت دی. ډېر خلک دې ته بدعات وایي چې دا نشته، لیکن دې واقع کې تاسو ولیده. او د حدیث ټولو کتابونو د کعب ابن مالک دا واقعه نقل کړې ده. تفسیر مظهری په دغه لیول باندې هم نقل کړې ده، معارف القرآن هم نقل کړې ده. نو مبارکي ملګرو ته وړاندې کول دا سنت عمل دی، په دې کې قباحت نشته، بلکې دې کې سنت عمل دی، ثواب پې ملاویږي. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي امیر او رهبر دپاره دا جایز دی چې هغه ځینې ملګرو دپاره د بایکاټ اعلان وکړي چې دومره وخته پورې بایکاټ وشي، دا کولی شي. دا دوه خبرې شولې. درېیمه خبره دا ده چې د صحابه کرامو محبت یا د هغوی بایکاټ صرف د اسلام د خاطره و. نو په دې وجه باندې که تاسو خیال نو قتاده رضی الله عنه د کعب ابن مالک له طرز وی دی ملګری هم دی، خو چې کله نبی علیه السلام ورته ویل خبرې ورسره مه کوئ، خبرې نه کوي. همدغه قتاده رضی الله عنه د چې کله حکم وشو چې خبرې ورسره وکړي نو ټول مخکې دی رامنډې وایي خبرې ورسره کوي. دې نه معلومېږي دا د صحابه کرامو چې د نبی علیه السلام کوم اطاعت کاوه دا یوازې ظاهري قانون یې په ځان باندې نه و عملي کړی، په باطن کې په زړونو کې هم د نبی علیه السلام د احکامو سره دومره زیات محبت. که دوی بایکاټ هم د الله رضا دپاره و او که دوی خبرې وي هم د الله تعالی د رضا دپاره وي، ذاتي دنیاوي اغراض او مقاصدو دپاره هېڅ هم نه و، دا هر څه د الله تعالی دپاره قربان. دغه واقعي لنډ حاصل او خلاصه شو. الله تعالی وایي ثم تاب علیهم، بې توبه قبوله کړله دوی، لیتوبو دې دپاره چې دوی راوګرځېږي الله تعالی طرف ته، یعنې په آینده کې په شریعت باندې کلک پاتې شي. ان الله یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم، دا توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، ای هغه کسان تاسو ایمان راوړلی ویرېږئ د الله تعالی نه. الله تعالی نه یاره دې ته ویل کېږي چې د حرامو نه ځان وساتئ او فرایض یې ادا کړئ، دا تقوا ده. وکونوا مع الصادقین، او شی د نیکانو صادقانو خلکو سره. د دې آیات ته د مخکیني آیات سره مناسبت داسې دی چې د دریو کسانو توبه ولې قبوله شوه؟ دې کې تقوا موجوده وه، پرهیزګار خلک. د دې نه مخکې نور منافقین تقریبا 80 نه زیات کسان هم د تبوک نه پاتې شوي، لیکن توبه قبوله نه ده پاتې دي، مخکې د هغې بحث تېر شوی. او د دې دریو کسانو توبه قبوله شوه. ولې؟ ځکه دوی اگر چې سستي کړې وه، لیکن دې کې تقوا د مخکې نه موجود وه، د الله تعالی یره پکې موجوده وه. نو تقوا په وجه باندې توبه قبوله شوه. داسې د الله تعالی نه ویلې کې تقوا اختیار کړي. او بیا به دویم ذکر کې وکونوا مع الصادقین. دا وکونوا مع الصادقین دا طریقه د تقوا ده. تاسو تقوا پیدا کوئ، ځان کې څنګه پیدا کوئ، د کوم ځای نه پیدا کوئ. په شریعت باندې عمل او د شریعت مخالفت دا عادت به تاسو څنګه اختیار کوئ، د کوم ځای نه بشي. طریقه یې دا ده چې وکونوا مع الصادقین، تاسو شئ د رښتونو خلکو سره. رښتونو خلکو سره کېدلو مطلب دا دی چې د هغې محفلونو مجلسونو ته ځئ، په هغې کې کښېنئ او د هغې د قول او د فعل اطاعت کوئ. چې کومه وینا ته کوي هغه منئ، او چې کوم کار هغه کوي نو هغې ته زده کوئ، عمل پې کوئ. نو دا به تقوا په دغه طریقه باندې پیدا شي. او که دغه شان د کینۍ د نیکانو خلکو سره د ملګرتیا نه وه، نو بیا که ته ډېر کتابونه مطالعه کړي او ډېر علم حاصل کړي، لیکن تقوا به حاصل نه شي، تقوا بیا نه حاصلېږي. معرف القرآن وایي دې کې باریکه نقطې ته هم اشاره ده چې دا درې کسان چې د جنګ نه پاتې شوي تبوک نه، دوی ښه کلک مجاهدین او مضبوط صحابه کرام، لیکن نه کومه سستي چې وشوه دا د څه وجې نه وشوه؟ دوی د منافقینو په محلو کې اوسېدل او د هغوی خبرو ته به یې غوږ ایښودو. کېدای شي دوی ته به علم نه و چې منافقین دي. هغه د منافقینو ماحول او ناستې پاستې اثر دا شو چې په عمل کې سستي راله او تبوک د جنګ نه پاتې شو. نو سړی کله منافقینو سره ناسته پاسته د اسلام دشمن عناصر
لوپران باغیان هغه سره ناس ته پاسته ملګرتیا انډیوالي کدا سړی څومره نیک او دیندار شي خو سړی شي لیکن دا چرته هم تقوادار جوړېدی نشي تقوا پکې نه دا به ډېر پوه مې خو دې کې به تقوا نه دا به خرابېږي او حدیث مبارک هم داسې دی چې به هر مجلس کې اثر هر محفل کې اثر بیا نبی علیه السلام دغه حدیث وضاحت داسې وکړه چې انسانان خو له انسانان دي خو د ځناور هم سړي باندې اثر کوي نبی علیه السلام فرمایل چې کله سړی اوښان ساتي د اوښانو په مالک کې تکبر سی وایي ځکه د اوښ انداز متکبرانه غونته کې دی او کم کس ګړي بيزي ساتي بده کې عاجزي او خاکساري ډېره وي د سارونه هم په انسانانو اثر کوي چې سارونه اثر کوي د انسانانو مخامخه په انسانانو باندې اثر لازمي کوي نو الله تعالی په طریقه خو د لجوکون مع الصادقین ته شهید نه کانو خلق صداقي محفل ته زی او د هغوی خبري اوري یو صادقین یو صالحین یو عالمي نو دلته کې د صالحین او عالمان یې نه دی ویلي وجه دا ده چې صالح او د نیک عالم معلومول به څنګه معلومه به څنګه معلومه دا سړی د دې خبرې قابل دی چې ملګرتیا وسوي شو دا نه دی مارب القرآن و صادقین ټکي ذکر کو صادق هغه چاته ویل کېږي چې دا په دین هم پوهېږي عالم هم او په دغه علم باندې بیرته عمل هم خو صادقین سره د تعبیر په دې لپاره وکړو چې د چا قول او پیل د یو بل سره برابر و سې چې ویل دغه سې کول او چې کم سې کول نه هغې ویل او چې کم سې نه کول هغې نه ویل نو وای دغه سړی صادق سړی او چې دا وای یو څه کوي بل ظاهر یو شانته کې باطن بل شانته کې دا چې څوک هم دی که د عالمانو پیشه کې دی که د صالحانو پیشه کې دی او که څومره ښه نمونه پیدا کړي څومره ښه اعتماد جوړ کړی دی لیکن دا خلک د ملګرتیا قابل وای نه دی دا معرفت قرآن د دې صادقین لاندې دا تشریح کړي ده چې کېناستل پاسېدل به دغه خلکو سره کې چې په دین هم پوهېږي او قول او پیل یې دواړه یو شانته کې چې څنګه وایي نو هغسې کوي او چې کم نه کوي هغه نه وایي